رهبر شهید شو قافله یتیمان استستریت للی مدرسه یتیمان شهید شیخ الاسلام غلام حضرتا نبی غولاد حجر یتیمان دے خواتا دا اسماعیل پا کتابونو باندې سے اعتراضات لري. اسماعیل چې کوم دی دا شاه محمد اسحاق صاحب زویو، شاه عبدالعزیز صاحب وراره دی، شاه ولی الله صاحب نوسی دی. خو دته که څوک حنفي وایي بد به کوي، دا په دې کورنۍ کې اهل حدیثو ده به رفع الیدین کول. په دې رفع الیدین شاه عبدالعزیز صاحب مناظره ورسره کړې وه. نو دې باندې دیوبندیان نه غولېږي په اسماعیل شهید باندې چې ګینې دا اسماعیل شهید پسې ولې خبرې کېږي. ښه کوي چې خبرې پسې کوي. د هغه ته کتابونه مطالعه که، د هغه او د اهل حدیثو هېڅ فرق نشته دی. څه عقاید چې اهل حدیث لري او تکفیر د امت مسلمه کوي دی هم کوي. بندیا په افکارو د شاه عبدالعزیز صاحب روانه ده. مونږ چې کله ویو زمونږ تعلق د شاګانو د کورنۍ سره دی. په دې پوهېږئ تاسو شاه درته ویلي دي؟ ای های دا تاسو څه بلاګانې یې. د علمای دیوبند نظریاتي تعلق د فقه او د کلام په مباحثو کې د شاګانو د کورنۍ سره دی. شاګان څه ته وایي؟ د شاه نه مراد، شاګانو نه مراد شاه عبدالرحیم، د هغه زوی شاه ولی الله، د هغه زوی شاه عبدالعزیز، بیا ترونو زامن چې ټول را جمع کړي شاه رفیع الدین، شاه عبدالغني، شاه اسحاق. په پوهېږې دا زمونږ قوي خلک راغلي دي. شاه اسماعیل کې زمونږ د اکابرینو اختلاف راغلی دی. شاه اسماعیل نه زمونږ اکابرین لږ غونتې خفه راغلي دي. خفه ترې نه ځکه راغلي دي چې شاه اسماعیل صاحب رفع الیدین شروع حضرت تانوي صاحب نقل کړي دي. شاه اسماعیل صاحب چې کله رفع الیدین شروع کړه، یو رسالې یې لیکلې ده هغلته پرته ده، تنویر العینین فی استحباب رفع الیدین، هغلته پرته ده. ردونه هم پرې کړي دي علما. شاه اسماعیل چې کله رفع الیدین شروع کړه نو خبره ورسېده شاه عبدالعزیز صاحب ته. شاه عبدالعزیز صاحب یې پلار راغلی و، یې نیکه راغلی خو پلار یې. چې کله شاه عبدالعزیز صاحب ته خبره ورسېده نو دې منې کو، نو ده په جواب کې وي چې دا خو سنت دي، او چا چې کله سنت احیا وکړه هغه وخت کې چې سنت مړه شوي نو د سلو شهیدانو ثواب ولا الله ورکړي. نو حضرت تانوي صاحب په حکایات ارواح ثلاثه نوم ځان سره یاد ساتئ. حکایات الاولیاء ارواح ثلاثه یو ډېره ښکلې جمله وي شاه عبدالعزیز صاحب ویله. وی شاه عبدالعزیز صاحب وی میں تو سمجھا تھا کہ اسماعیل عالم ہو گیا ہے مگر اس کو تو ایک حدیث کا معنی بھی نہیں آتا. یہ 100 شہیدوں کا ثواب اس وقت ہے جب سنت کے مقابلے میں بدعت ہو، یہاں پر تو سنت کے مقابلے میں سنت ہے. ما په خبره پېنه وی حضرت شاه عبدالعزیز سے وی چې وی ما خو چې اسماعیل عالم شوی دی، اسماعیل خو په یو حدیث باندې نه دی پی. وی څنګه په یو؟ وی دی چې وی چې زه احیاء السنت کوم، نو احیاء السنت علی دی احیاء السنت چې کله د دې احیاء السنت په مقابله کې بدعت وي. دلته خو که دی رفع الیدین کې نو د رفع الیدین په مقابله کې تر طرف الیدین هم سنت راغلی. د لاکو روپو خبره راغلی ده، د لاکو چې دا څوک وي چې مونږ احیاء السنت ته وجه نامین بجار کوو، علی کوه چې په مقابله کې بدعت وي. تقویة الایمان د دې کتاب متعلق زمونږ اکابرین بعضې وایي چې تقویة الایمان دا د تشدید او د شدت والا کتاب دی، او زه په خپله د تقویة الایمان نه راضي نه یم. لکه څنګه چې دا دی دې کې دا دی دې کې وګوره اوس په مې لیکلي وي تقویة الایمان کا بیان. حضرت شاه صاحب وایي چې زه هم د تقویة الایمان نه راضي نه یم. راواله شاه صاحب وایي چې زه هم د تقویة الایمان نه راضي نه یم. زه هم وایم چې زه هم د تقویة الایمان نه راضي نه یم. کتاب کې ډېر زیات شدت او نازیبا الفاظ دي، ډېر نازیبا داسې الفاظ دي چې سم الفاظ نه دي راغلي، ډېر خطرناک الفاظ په هغې کې نشته. نو زما تقویة الایمان زما محبوب کتاب نه دی، لکه څنګه چې شاه صاحب وایي حضرت کشمیری صاحب په انوار الباری کې چې میں تقویة الایمان سے راضی نہیں، زه تقویة الایمان سره راضي نه یم. تقویة الایمان کې شدت دی، نفع کمه ده او فایده کمه ده او ضرر زیات راغلی دی. خبره مې به هر حال دا ټوله خلاصه مې له څه نه شروع کړه؟ د شیخونا نه شروع کړه.